خلق الماهیات رب سبحانه ماهیتونه پیدا کړی دي اشیاء شای ماهیت یو شای کلیاتی کا جزئیات کلیات شای دا ماهیت تا جزئیات شای دا ماهیت دا د اهل حق مذهب ده چې خالق تی کلیات جزئیات او رب ده دا د اهل حق مذهب ده زه د مذهب د اهل حق ذکر کوم په نور غلط فرقو رد وکړ او ځ خپل مذهب دلیل لاره چې رب خالق ته د کلیات او جزئیات ده خالق ته عالم ده ځکه دا وایي چې موجود یا واجبي چې وجود ضروري په ضرورت ذاتی سره یا ممتنی چې عدم ضروري په ضرورت ذاتی سره ذاتی دا چې بل چا وجود نه ور انه عدم وري نو دا څه وایي چې موجود یو واجب ده چې وجود واجب او ضروري وي په ضرورت ذاتی سره بل چا نه ور یو ممتنع ده چې عدم ضروري په ضرورت ذاتی یعنی دا عدم د ذات تقاضا دا څنګه چې بل چا عدم وري یو ممکن ده چې نه وجود ضروري په نظر سره ذات ده یعنی ذات نه مقتضی دی وجود ان ذات مقتضی دی عدمي بلکې که وجود راځي خارجي علت له وجه راځي قادم راځي خارجي علت له وجه راځي ذات او حقیقت په خپل چې واخلې نه دی وجود تقاضا ده پکې نه دی عدم ولکه تقاضا دی وجود به هو همیشه موجودي اګه تقاضا دی عدمي به هو همیشه معدومي لہذا ذات ته ممکن کې نه دی وجود تقاضا ده نه دی عدم تقاضا ده بلکې که وجود راځي من تلقاء الجاء علت خارجي له وجه راځي قادم راځي علت خارجي له وجه راځي دا ممکن ده اوس مونږ وایو چې دا عالم چې دا ممکنات دي ځکه خو وجود نه ده ضروري په ضرورت ذاتی چې دا وجود د ذات تقاضا ذات غواړي وجود یا و همیشه موجودی عدم هم د ذات تقاضا نه ده چې ذات غواړي عدم یا و همیشه معدومي لہذا کدی عالم کی وجود راځي او که عدم راځي دا به علت خارجي له وجه راځي خارجي علت پیدا ته وجود ورکړي عدم ولې ذات کې خو نشته تقاضا دی وجود که ذات تقاضا دی وجود کې به همیشه موجودي که ذات تقاضا دی عدم کې به همیشه معدومي حالانکه مونږ کله موجود کله معدوم معلومه ده چې دا وجود یا عدم چې پکې راځي دا دی جاهل له وجه راځي بل عالم کې تو وجود وای جاهل له وجه نه وای یا ترجیح بلا مرجع ده وتالي باطل ځکه وجود په کراله مرجح نشته چا ورکه وجود ذات خو تقاضا دی وجود نه کوي ځکه بیا هو همیشه موجودي اوس وجود په عالم کې راغی ا دې پر علت نشته مرجح خارجي علت نشته بیا ترجیح بلا مرجع ده بلکې ترجیح المرجوح ده ځکه اصل په ممکناتو کې عدم ده اصل څنګه عدم ده ځکه وجود نه د مقتضا د ذات ته ممکن نو اصل عدم څنګه اوس مونږ وایو چې د ممکناتو کې چې وجود راغی د پر خو علت پکار ده نو علت په یا واجبي یا به ممتنع یا به ممکن جائز نه ده چې علت د عالم ممتنع ځکه ممتنع خو په خپل عدم ضروري ځکه خپل وجود نه عدم ضروري په بده بل ته ترجیح څنګه ورکړي د تکرر د وجود چې ځکه خپل وجود نشته عدم ضروري ده بیا بل ته وجود نشي ورکولای
نو ممتنع نشي علت کې ده ام ممکن هم نه دی علت ولکه ممکن علتي دو وجونه ممکن علت نه ده ولکه ممکن علت دی دنیا پره د ممکنات پره نو لازم بشي دور تسلسل والتالي باطل بطلان تالیف ظاهر ده دور محال ده تسلسل محال ده ځکه دور کې هو دو شان هر یو په بل موقوفي مثلا اپ په موقوف په موقوف نو نتیجه د دور عدم ده وجود نه ده دور محال ده دور طریقې سره وجود شي کې نه راځي دور نتیجه عدم ده ځکه ابا په موقوفي نو په وجود ورکي نو په مخ کې اورستا ابا موقوف ته په ابا وجود ورکي نو بورستا امخ کې نو هر یو ورستا مخ کې دا خو اجتماع نه کیږي نه اجتماع نه کیږي نه محال ده دور محال ده چې ابا ته وجود ورکي بای اته ورکي نتیجه عدم ده کنه ځکه چې ابا ته وجود ورکي دي دا معنا چې ام موقوف موقوف علیه بای موقوف ته بیا با اته وجود ورکي نو هرې ته وجود بل ورکي نو اکی وجود نو با ورک باقی وجود نو او ورک نو هر یو ادم څنګه با ام موقوف شو په با یعنی اته وجود با ورک نو با مخ کې او لسته شو با موقوف شو په ا یعنی با ته وجود او ورک نو ام مخ کې شو با ولسته شو نو هر یو مخ کې ولسته دا خو اجتماع نه کیږي نو کدا ممکناتو کې دا ممکناتو پر د دنیا پر علت ممکنی به دور تسلسل راځي او طالبات نه دلیل ملازمه دور تسلسل څنګه راځي دا کدا ممکنات د دنیا دې پر علت ممکن ده مثلا زید د یته یا زین یا بل کدا علت دې ممکنات وي نو په دې ممکناتو کې خدای په خپل داخل ده نو ځان پر علت چې ممکناتو پر علت شو او ممکناتو کې خدای په خپل داخل ده ځان پر علت شو نو لازم چې دور په ځان شې موقوف دور لازم شو طالبات لري تسلسل ده کنه ځکه چې ممکن علت تا یو ممکن علت څه بل پاره بل ممکن ده کنه آبا علتی بل پارا بل ممکن ده آبا علتی بل پارا واقعا تسلسل بلازم والتالي باطل بلا وجدا چې ممکن علت نشي کېدای دنیا پر ممکن حقیقت علت نشي کېدای وإلا لازم وسیلتیت تشعر نفسی ولعلله ځان پر وسایلت علل پر ویلت شي خپل علل پر بدایلت نو ممکن علت نه ده وإلا لازم بشي علت تشعر نفسی ولعلله والتالي باطل دلیل ملازمه څنګه علت تشعر نفسی ولعلله ځکه که ممکن علتي دی عالم پارا یا به دا مجموعه ممکنات علتي لپاره د خپل ځان دا دنیا ممکنات دي دا مجموعه ممکنات دا به علت خپل ځان پر علتیت تشعر نفسي یو په دې مجموعه کې یو جزئی او به علت مجموعي لکه زید جزء په دې مجموعه کې دا به علت دې مجموعي نو علتیت کیسه لنفسی خراغه ولعلله راغه ځکه مجموعه پر علت یو زید شو چې په دې مجموعه کې داخل ده یا هو مجموعه خپل ځان پر خپل علتي او علتیت کیسه لنفسی یو مجموعه کې یو فرد دی او دې مجموعه پر علت نو په دې مجموعه کې خدای داخل ده ځان پر علت علل پر علت ځکه دا ممکن ده کنه
د پر به علل به دا نور ممکنات دي چې په دې مجموعه کې داخل دي ابه دې علتي چې دا علت د مجموع نو مجموعه کې دائم داخل ځان پر علت بل دا ممکن ده کنه د پر به دا نور علل دا نور ممکنات دي دا به دې علل ادا علت ته غوښه نو لازم چې علتیت ته شای له علل علتیت لنفسي باطل ده ځکه ځان پر علت نو دا مجموع علم پر کایلت دا مجموع په خپلې او علتیت لنفسي اګه مجموع علم کې یو فردي هغه علت مجموعي نو مجموع کې ده په خپل داخل ده نو ځان پر علت بل چې دا علت مجموع شو خدای هم ممکن ده نو دا مجموعه کې دا نور افراد دا به دی علتي ادا هغه پر علت شو نو علتیت له علله راغی او طالبات علتیت له علله خو باطل لکه ځکه علت مخ کی اچھا دا علل پر علت نو هغه په دماغ کې ادا په هغه مخ کې نو هر یو مخ کې ولسته اجتماع نه کیږي دیو جنا ممکن علت نه ده ام ممتنع خو علت کېدای نه شي ځکه ممتنع کې خو دم ضروري چا کې چا دم ضروري ان شي علت کېدای ان ورته وجود نشي ورکوي ځکه چې خپل وجود نشته بیا یو نور کائنات ته وجود څنګه ورکوي ځکه علتیت امر وجودي ده چې چاته علت وای دا وجودي صفت ده نو وجودي صفت خو موجود ته ثابتېږي نو ممتنع خو معدوم ده دته علتیت نه ثابتېږي علتیت خو معنا وجودي ده نو موصوف موجود غواړي کنه نو ممتنع خو معدوم ده د بدن څنګه علت لپاره دی عالم معدوم خو علت کائنات نه شي ګرځي موجودات لپاره دیو دې ممتنع علت نه ده ممکن علت نه ده نو پته ورګه دا چې علت واجب الوجود ده دا دی علیکم مذهب دا ذکر جعل الکلیات والجزئیات واجب تعالی خلق الماهیات ماهیتونه پیدا کړی دي کلی ک جزئی خالقیت واجب تعالی سره منحصر ده ممتنع نه ده جاهل ممکن نه ده جاهل دا دواړه رد کړ ممکن نه ده جاهل ممتنع نه جاهل ممتنع ولې نه ده دا وجه ده چې ممتنع کې خو ادم ضروري به بدای علت څنګه ګرځي موجودات لپاره علتیت خو معنا وجودي ده معدوم ته خو علتیت نه ثابتېږي نو معدوم ممتنع دا علت نشي ګرځي هم ممکن علت نه ده دوه دلایل وجه اول دلیل کوم چې ممکن علت نه ده ولیکن ممکن علتی د دنیا پر دی بلازم شي علتیت لنفسه دور بلازم او تسلسل والطالبات دلیل ملازمه چې ممکن علت د دنیا نو په دې دنیا کې خدای په خپل داخل ده ځان پر علت څنګه دور راغی او تسلسل څنګه کدا ځان پر علت نه دا علت بل ممکن پارا خو عام ممکن ده کنه اب بل ممکن علت بل ممکن علت تسلسل لازم دور تسلسل مال ابل وجه مو ویل چې ممکن علت نه ده ویلا لازم وسیلتیت لنفسي ولا علله ځان پر ویل څه علل پر ویل ځکه چې ممکن علت مجموع واخلې دا مجموع په خپل علت ځان ده علتیت لنفسي ده کنا په دې مجموعه کې یو فرد ده هغه علت د مجموعه نو مجموعه کې خدای په خپل ده ځان پر علت سو ولې علله خپل علل پر علت سو ځکه چې دا ممکنات پر علت تا خو ممکنات په به دی علت کړي نو لازم چې علتیت لعلله والطالبات دا اهل کو مذهب ماتین دا ذکر جعل الکلیات والجزئیات
بل په جعل الکلیات والجزئیات کې رد په مجوس باندې و. مجوس هغه امت ته چې نن موجود ده، دا څنګه چې نن نشته، هغه خلق دي چې ادا وایي چې دوه الہ دي، یو یزدان یو اهرمن، دوه واجب منی. یزدان هغه ذات ته چې د خیرات خالق ته، او اهرمن هغه ذات ته چې د شر خالق ته. نو دوه خالق یې ومنل. دلیل څه وایي؟ دلیل دا وایي چې واجب تعالی نه د خالق ته شر، ځکه بیا خو به لازم چې اتصاف به شر، ځکه دا خالق ته شر څه کنه، خلق شر شرون، بیا خو واجب تعالی په شر متصف شو. اتصاف ته واجب تعالی په قبایح محال ده. دا دوه ویله. نو دا ویله مجوسو چې دوه خالق دي، یو خالق ته خیرات ده ایزدان، یو خالق ته شر ده اهرمن، یعنی دوه واجب یې ومنل. تعدد دی وجبا وي ومنله. دلیل دا څه وایي چې واجب تعالی نه ده خالق ته شر، ځکه خلق شر شرون، بیا خو واجب تعالی په شر متصف شي. واجب تعالی خو پاک ته نقایصونه، دا د خالق ته شر نه ده، بلکې خالق ته خیر ده. دا خیرات چې دي دا الله پیدا کوي، دا شر شیطان پیدا کوي. نو مضاف خوا خو مدان لار شرط دو واجبان باندې کول کو. مضاف خوا کنه مقصد دا چې واجب تعالی خالق ته خیرات ده، شر پر نه ده خالق، چې خلق شر شرون، هغه واجب تعالی په شر متصف دي. الله خو پاک ته شر نه، هر قسم نقص نه پاک دی نه، دا وخه خدا دا شر پر خالق شیطان ده. نو ماتین رات کو چې نه سړیا جعل الکلیات والجزئیات، الله خالق ته هر شی شای کلی وی ک جزئی وی. نو شر اخیر نه هم یا کلی یا جزئی دې پر خالق واجب تعالی ته واجب تعالی جعل الکلیات والجزئیات، دې هر کلی جزئی یعنی هر شی پر واجب تعالی خالق ته کلی شای یا جزئی شای. نو خیر شر نه هم یا کلی یا جزئی ده، دې پر واجب تعالی خالق ته. ولې؟ ځکه خالقیت منحصر ده واجب تعالی سره، خالق بل څوک کېدای نشي سوا د الله پاک نه. اکتا سوایو چې به واجب تعالی د خیرم خالقي شرم خالقي، نه هو واجب تعالی متصف بالشر، ځکه خلق شر شرون. نو نه خلق خو نور ده، خلق فیضان الوجود توي. نو فیضان الوجود خو نور ده، نو خلق مطلقا نور ده، که خلق الخير فیضان الوجود، که خلق الشر فیضان الوجود. او وجود نور ده، لہذا خلق نور ده. نقصان په کسب کې ده. کسب دې ته وایي چې مکتسب ته ځان کې راولې، لکه موږ ډوډۍ خورو، موږ کاسب دي عقل، نو عقل موږ ځان کې راوست. نو کاسب کې دا قاعده ده چې دا په کسب باندې ځان موصوف کوي. مثال یو سره غلا کوي، ځان په موصوف کوي په دې کسب. یو سره زنا کوي، نو کسب باندې ځان موصوف کوي. یو خلق ته خلق فیضان الوجود ته وایي په بل چا ځان کې وای نه راوړي کنه. واجب تعالی موږ پیدا کړی، فیضان دی وجود په موږ کو. تاسو نه چې الله دا وجود ځان کې راوست، نه فیضان دی وجود پتاو کو په بلې او په بلې. نو فیضان دی وجود خو نور ده، لہذا خلق نور مطلق ده، فیضان الوجود ته وایي. شر دا ده چې فاعل کې دا صفت راشي، اپ کسب کې راځي. ځکه کاسب دی ته وایي چې دا کسب کوي، هغه مکتسب ځان کې راوړي. به اتصاب به شر راځي چې ځان کې راوړي. واجب طرف کاسب نه ده کړ، دا خالق ته فیضان کې خالی نور وجود نور ور کوي خلق ته.
شاته وجود ده بل ته ورده بل ته ورده شر ته ورده خیر ته ورده خالی وجود خو نور ده نو متین دارت وکړه چې جعل الکلیات والجزئیات واجب تعالی خالق ته هر شی شی کلی کا جزئی خیر شر هم کلیات جزئی ده هم یو شای ده هغه پر خالق واجب تعالی ده اګه تاسو وایو چې به لازم شي نسبت شر ځکه خلق شر شر نه خلق شر نه ده شر کسب شر شر ځکه خلق فیضان الوجود توي په بل الله فیضان الوجود په تاسو موږ ټول کړه النفس وجود خو نور ده نو فیضان دی وجود خو نور ده په بل چا ځان کې خو واجب تعالی نه راوړي کنه ایو کسب ده کسب کې کاسب لګي هغه مکتسب باندې ځان موصوف کوي لکه موږ خوراک کا کو کنزل کو مثال ځان په موصوف کو کنه اتصاف کو د خپل ځان په دې عمل بل ادا ده چې تاسو وایو چې یو د خیر خالق ته چې الله پاک ته یو د شر خالق ته چې شیطان ده خو خالقیت خو واجب تعالی سره منحصر ده مخکې مو ویله خالق خو ممکن نشي کېدای ممتنع نشي کېدای خالق خو واجب الوجود ده داسې ذات کېدای شي چې چا وجود ضروری یا نوری ضروری څه معنا بل چا نه ور خالق کېدای چې واجب تعالی ممکنات چې دي تاسو مونږه ممتنعات دا خو نشي خالق کېدای نو تاسو وایو چې یو الله خالق ته عام واجب ومنل یو شیطان ته خالق ویل اهرمن ته بیا هم واجب ومنل ځکه خالق خو سوا دی واجب نه بل څه کېدای نشي ممکن خالق نشي کېدای اوس مخکې ویل ممتنع خالق نشي کېدای بیا خو تاسو دوه واجبانه باندې کولو نو لازم چې تعدد دی وجباو تاسو باندې وتالي باطلون تاسو هو واجبان یو منو اوس مدغو منل یو الله پاک یو شیطان ځکه دواړو ته مخالف ویل خالقیت هو واجب سره منحصر ده دواړه واجب ومنل دا په دوه رات سره تاسو جعل الکلیات والجزئیات رد په شیعو شیعه وای یو حسنات دي افعال حسنه یو قبایح دي افعال قبیحه نو حسنات پر خالق الله ده قبایح پر دا بنده په خپل خالق ده د بد عمل تخپل خالق ده او الله سبحانه هغه حسن خالق ده قبیح خالق نه ده قبیح پر خالقین د عبادت په خپل دي قبایح د بد کارونه دې پردو په خپل باندې خالق دي ماتین رات پوکې چې نه سړی جعل الکلیات والجزئیات هر شی پر خالق الله ده ک کلی ک جزئی حسنی هم کلیه جزئی وای کوب حی هم یا به کلیه یا به جزئی ټول پر خالق الله پاک عبادت نه دي خالقین ځکه که عبادت خالقینی بیا خو لازم شي تاسو باندې تعدد دی وجبا او طالبات ځکه خلق منحصر دی واجب تعالی سره واجب سره تاسو عبادت خالقین وایو خو بیا هم هر بنده ته واجب ویل نو لازم شي تعدد دی وجبا او شرک راځي نو جعل الکلیات والجزئیات واجب تعالی خالق ته هر شي کلی ک جزئی نو حسن پر خالق دی قبیح پر خالق دی اکتا سو عبادت خالقین وایو د قبیح قبایح یا هم خالقین ډیرو منل خالق هو واجب سره منحصر ده بیا هم هر بنده ته واجب ویل هر بنده ته مخالف ویل نو تعدد دی وجبا وراله تعدد دی خالقین وراله والطالبات کته وای چې ها له واجب تعالی خالق ته حسن د قبح بیا خو لازم شي اتصاب بالقبیح چې واجب تعالی قبایح پیدا کوي به واجب تعالی موصوف په قبیح نه جواب غزور چې نه واجب تعالی کاسب نه راته ځان کی کوب حراولې واجب تعالی خالق ته فیضان کوي اراده وته کوي د کار
ځان به ته موصوف کیا پکار او وجود رب ورکي خالق الله ده ځکه دا خو قرآن فیصله ده چې خالقیت صرف الله سره منحصر نو خالقیت چاته وي فیضان الوجود وجود شي ته ورکول ها بنده کاسب ده هغه اراده ورته کوي ځان په موصوف کوي غواړي چې دا کار زه وکړم نو کاسب ده ځان دا په موصوف کوي په کبیح باندې واجب تعالی خالق خلق کوي په معنا د فیضان الوجود ځان خو واجب تعالی نه په موصوف کوي نو لازم نشي اتصاب بالکفر بل ماتین دی معتزله ورته وکړه معتزله وایي چې بندا یو جواهر دی اعراض دا جواهر دی چې مال نه وړي تا ما کوټه وغیرہ دا شان اسمانو نظم کې دې پر خالق الله پاک اعراض دا سواد دا بیاض دا رڼا دا صدا بیماری دا روغواله دا ټول اعراض دي دې پر خالق هم الله پاک دی یو دې بندا فعل ده چې بندا یو کار کوي نو افعال اختیاریه پر بنده په خپل خالق تا چې کوم فعل اختیاری کوي بل اراده ده یو کار کوي اراده ورته کوي فعل اختیاری معنی فعل بل اراده افعال اختیاریه پر خالق بنده په خپل ده دلیل چې دا چې افعال اختیاریه پر خالق بنده ولې ده وجه کبه هغه بنده ته ثواب او عقاب نه ملاويږي چې دا خپل فعل اختیاری خالق نه وي بد کار پر ده خالق نہیں بیدت عذاب والے ورکی نیک کار پر ده خالق نہیں بیدت ثواب والے ورکی دی وجه دو ویلا چفال اختیاریه پر بنده په خپل خالق ده فعل اختیاریه هغه فعل ته وایي چې بل اراده نه دی پر بنده په خپل خالق ته کنه ویلا به بدت ثواب عذاب نه ورکیږي چې ده خالق نه دی افعال اختیاریه نه دی بد کار خالق ته نه دی خکار خالق کا به خدای مرتبونه د ثواب عقاب نه ده به دې ثواب عقاب ولې ورکي جهنم ولې ورکي سزا ولې ورکي جنت ولې ورکي جواب چې دې ته سزا چې ورکي ثواب دا د کسب له وجه ورکي خلق له وجه نه خالق خو صرف الله ده جعل الکلیات والجزئیات را دې په خلق الاشیاء الله ټول څه پیدا کړی اشیاء عام دي کلی کا جزئی نو حسنم دو الله پیدا کړ افعال جواهر اعراضم الله پیدا کړی افعال اختیاریه دا هم کلی جزئی دي دا هم الله پیدا کړی اکه توای چې بیا بنده ته ثواب یې کول ورکړي چې الله خالق ته د افعال اختیاریه او د بنده ا بنده نه د خالق د خپل افعال اختیاریه بیا دته ثواب یې کول ورکړي جواب دی چې ثواب یې کاوه په کسب ورکړي چې دا اراده مانځ ته کوي وای چې ما وکړه دغه اراده دې مانځ دا او دسته اراده کول مانځ ته اراده کول دې وجه ثواب یې کاوه ورکړي باقی فیضان الوجود اخو الله کوي شرکایت وای تفسیر کې وکړه سوچو کې په مشه اقدامو کې په بد سلیت کې نو ته به یقینو کې چې خالق الله ده ته چې دا قدمونه اخلي دا فعل اختیاري ده کنه اراده له وجه اخلي خدا قدم اخستر خو چې غب نه ده کنه دا قدم اخستو کې او ډوکی څوک یو طرف ته منډي وي څوک بل طرف ته رګونه څوک یو طرف ته منډي وي څوک بل طرف وینا دا ډېر ځان په کې استعمالېږي فسبت یو قدم اخلي اته ته په دې علم نشته چې دا ما قدم واغس دې کې څومره ډوکی استعمال شو د خپل کې څومره ډوکی دي دومره ډوکی دي چې شمیر نه بار دي نری ډوکی دا ټول پکې استعمالي نری رګونه دا ټول پکې استعمالي اعصاب دا ټول پکې استعمالي شمیر نه وتري دي څوک مخکې دي څوک ورسته پس ته قدم اخلي نو چې تا ته علم نشته په قدم چې دا قدم څنګه اخلم دې کې څومره ډوکی استعمال شو څومره رګونه استعمال شو څومره اعصاب استعمال شو څومره وینه استعمال شو
تا ته په دې علم نشته چې علم نشته بیا خالق څنګه ہے معلومه چې قدم پر خالق ته نه ها کاسب اراده کیا چې کوي بس الله پیدا کړي دا د منډه پته نه تللی درې بد فلیت لاس شي ته ورړه او دا لاس هم ورړه او دا کې دا لاس څنګه دا ورړه او دا شای ونیولای دا خو ډېرې کیسې غواړي چې اول خوشي کې ګلاس کې حرکت ده بیا نیولل دي بیا نیوللو کې خو ډېر شیان استعمالېږي په لاس کې هډوکي اعصاب عضلات غدد وینا پلې څوک مخته څوک وروسته نو چې تا ته علم نشته د لاس حرکت باندې ته علم نشته قدرت کې دې نشته بیا ته خالق څنګه ہے معلومه ده چې ته مرید یې یعنی ته کسب کیا اراده کیا چې زه دا کار کوم خالق رب سبحانه ونه تا ته خو علم چې په کار وکړه تا خو یې ذریعہ باندې علم نشته لاس ټول الا خو خود نشته یو ذره تا ته نه معلومه او لاس باندې نیولل کې مړې خوري یو شای کې بل شای کې حرکت ورکې لاس تا خو دې خدای معلومه شي چې خالق صرف الله ده ها ته به صرف کاسب یې کسب کیا اراده کوي چې دا کار زه وکړم بس صرف دا معتزله ویلو چې افعال اختیار پر بنده خالق ده ځکه به ته ثواب یې کولای ورکړي ایو جواهر دی اعراض دي هغه پر خالق واجب تعالی ده افعال اختیار پر بنده ځکه خالق ده چې کدا نه خالق به ته ثواب یې کولای ورکړي عذاب ولې ورکړي رب سبحانه جنت ولې ورکړي چې دا خالق نه دی افعال اختیار یو نو متین رات کو چې نه جعل الکلیات والجزئیات خالق ته هر شی الله ده کلی وی ک جزئی افعال اختیار دي بنده هم کلیات جزئی دي دې پر خالق رب ده اکته ثواب یې کولای ورکړي ثواب یې کسب ورکړي چې دا کاسب ده هغه کسب له وجه نه د ثواب یې کولای ورکړي خلق له وجه نه دا مسله لاړه جعل الکلیات والجزئیات کې لو فرقو رد بل رد په حکمای مشاین اثبات مسلک الاشراکین دا او دا اصل مسله دغه ده پکې چې مشاین مذهب رد کړي اشراکین مذهب حقانیت ته اشاره کوي نغه او تحریر محل نزاع دلایل وغیرہ وایي